نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله الله سره ملاقات وکړو خبرې ډېرې دي انده جو به ویم ان شاء الله نو دا یو خبره ده اوس کوم وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعرض کو چې یا الله زما د امت هغه حساب د قیامت په ورځ ما تراکا ما ته سپورت کا زکا چې زما د امتی هغه ګناهونه چرته بل امت ته ښکاره نشي مسلمانه داسې خوږ پیغمبر چرته نور امتونه زما د امت ګناهونه ونه ګوري یا الله ما ته حواله کړه د دې حساب او بیا ورته دغه چې عرض یې وکړي وی ځکه وی نورو خلقو امتونو ته به زما د امت غیبونه ښکاره شي الله پاک ورته څه فرمایي زما حبیب خفه کېږه ما زه به ستا د امت داسې حساب وکړم چې هغه عیبونه به یې زه تا ته هم ښکاره نه کړم ته خفه کېږه ما خو زه د خپل بنده نه ډېره ګیله کوم زه دله روزي ورکوم دا زما عبادت نه دی اوس الله پاک قرش الله پاک ورته اوس فرمایي زه خپل بنده ته روزي ورکوم زما عبادت نه کوي الله فرمای زه په ده باندې د یوې ورځې عبادت یو ورځ کوم د دوه ورځو عبادت د باندې ما په یو ورځ نه دی فرض کړی لیکن دا زمانه پورا د یو کال رزق غواړي زه وله ورکوم خو دا زما د یو ورځ عبادت نه کوي بیا فرمایي الله پاک ورته وی ګوره د عبادت حقدار زه یم خو زما بنده زما سره په عبادت کې نور خلک شریکوي بیا ورته الله فرمایي وی زما بنده چې ګناهونه وکړي زه ملائکو ته د دې شکوه نه کومه زه د دې خلاف خبرې نه کوم خپلو ملائکو ته چې ګوره زما بنده دې زما خلاف کار کوي او دا زما بنده شپه ورځ چې زه په ده باندې امتحان راولم مصیبت او رزق پې تنګ کم بیماری پې راولم دا شپه ورځ بیا زما خلاف شکوې کې زما مخلوق ته څه عجیبې خبرې دي څه ناشنا خبرې دي مسلمانه ما ورته دومره پرېوتو زما او ستا خو هغه مقام دی دا خبرې مخې ته کیدو ځان ته قسم دی چې دا مې کتل ومې ژړل چې یا الله مونږ څه ونه کړل نو الله رب العزت دې مونږ او تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په حقیقت کې مینه پیدا کړي